دې وخت کې پیغام صرف دا لرو چې حکومت ته انتظامیې ته دا اپیل او درخواست کوو چې دلته کې دا سیلاب راغلی دی تقریبا 43 مړي چې دي لاشونه دا اسپتال ته راورسېده او خلک لګیا دي اپنی مدد آپ تحت د حکومت ته طرفه یو ایکسیویټر لا نشته چې هغه لاشونه په ونو کې نښتي دي په خوړونو کې په وټو کې نښتي دي چې راشي لارې کولاو کړي او هغه لاشونه راوکاږي دغه ډېر زیات خلک وفات شوي دي خو دا سانحه ده نو موږ اپیل ورته دا کوو چې که دې دغه کې بونیر کې که دوی سره سنۍ دی پرایویټ ته راولېږي خو ټولې لارې فلحال بند دي موږ پرې 2-3 ګاډي خالي بوستې راوستې شو نور ګاډي پرې نه ځي زموږ ورته اپیل او درخواست دا دی چې څومره ایکسیویټر دي پرایویټ ته راولېږي خو چې کوم بوټي نښتي دي په بوټو کې زنانه نارینه ماشومان نښتي دي چې کم از کم هغه راوکاږي دغه مو ته درخواست او اپیل دی او دې وخت کې بالکل زما په خیال باندې داسې حالات دي چې موږ دا وایو چې حکومت الوشتی نه بار بار دا اپیل دی د اسپتال کې هم دا چغې والي چې دا ټول څومره ځوانان دي په هغه کې جومات هم پسې لاړو چې خدای ته وګورئ راوځئ د خلکو امداد وکړئ د خوړونو باندې وګرځئ دا بوټي دي دا وټې دي دا وګورئ چې څومره لاشونه دي چې هغه راوکوي یا کوم کو ځایونو کې کورونو کې خلک را بند دي او هغه پراته دي په هغې مالبې راغلي دي زما ټول د ګدایزو ځوانانو ته د سلارزو د شیزو د ټول پنیر ځوانانو ته مې اپیل دی چې راشي په دې وخت کې خپل کردار پرې کې ادا کړي مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم आज एक तूफ़ानी सैलाब यहाँ पे आया है और हमारे 2-3 खोड़ों में जो है तो तुग़यानी बहुत ज़्यादा आई है जिसकी वजह से तकरीबन अभी तक इस वक्त हम अस्पताल में खड़े हैं 70 तक लोग शहीद हो चुके हैं और 50-60 ज़ख्मी हैं और इस वक्त डिप्टी कमिश्नर बुनेर ने ज़िला बुनेर में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। DHQ अस्पताल और जितने प्राइवेट अस्पताल है अलखिदमत अस्पताल है सब में हमने अरेंजमेंट कर दिए। डॉक्टर भी वहाँ पे सारे आ गए ड्यूटी पे और बेड भी खाली कर दिए और इसमें ज़ख्मियों में और डेड बॉडी में शहादतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है।